اسلامی میاشت ده دا زده کول پکار دا مسلمانانو سره متعلق دي خو پدې کې سبق دا دی چې پدې کال باندې دا شروع کول د دیو لپاره دي چې مسلمانان په مکه مکرمه کې تنګو هجرت وکړو مسلمانانو یو جرأت مظاهره وکړه مسلمانانو دیو جهد مسلسل مظاهره وکړه مسلمانانو په خپل ایمان باندې داسې ننګ وکړو چې خپل ځان مال خزا بچی پټي او جهاد او هر څه پرې خودل دا موږ ته درس راګي دې خبره ده دې درس نه راګي چې محرم کی جمعات بنګا دا کوم فلسفه جمعتونه بنګا دې لپاره چې خلک پکې میله سي کوي په لارو باندې دا سره اسلامي اصول لدی دا سره په اسلام کې نشته په هغه اسلام کې نشته کوم چې محمد رسول الله راوړل ټول خلق په غم باندې اختا ولې محرم را روان دي بازارونه بند دکانونه بند کاروبار بند دا دی اسلامی ملک او د اسلامی سټیټ خلاف یو غټ سازش ده په دنیا کې ډېر مذاهب شته هر مذهب والے خپل کار کوي سو خدا نه کوي چې ټول دنیا په بندګي خپل کار نه دا ځان لا یو سازش ته حالانکه محرم ته خوشاله دل پکاري چې دا نوې کال شروع شو نو یو خدا را چې په دې کې دا عمر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ هغه ضروری د خوارداري دا ټیم نه دی هم غوړه غوړه کې ټیمي دا عمر ته له اوصاف دا عجز دا عاجزی دا سادگی دا خلافت دا مهمان نوازی دا خپل گزارا دا سفر دا بیت المقدس تتلل لوی تاریخ ته یو لوی داستان دی یو بهترین انداز کې خدای پاک او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي تذکرہ کړی دا او صحابه کرامو په وخت کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم شانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي قسم په الله چې عمر په کوم لار باندې په غلار باندې شي هغه شیطان غلار نه تخت دیو جن چې عمر کم عمل کړی دي شیطانانو هغه مسره اختلاف کړي الته شیطان ناراض او عمر رضی الله تعالی عنہ سره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کوم محبت او دا محبت وجد اشوا او دا نتیجه دا وا چې الله پاک ولله پیغمبر پخپو کې چې کوم دي رضا ور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته چې مال دې راکا هغه دا زه هما خپل ځان لساتلو چې یو مې خاوند دی بل مې پلار دی خو چې عمر غواړي مدد عمر نظر او بیا هغه دی چې کوم دینو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه دفن شو صحابه فرمایي چې په مونږ کې د حضرت عمر درجه داسې و چې ایسو کو مغه ته نشي رسید او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ما طلعت الشمس على رجل خیر من عمر په کائنات کې نور د عمر نه په بهترین بنده باندې نه راخاره شوی یعنی په کائنات کې د ابوبکر صدیق نه پس د عمر په شان څوک نشته چې باغ د نور ولګي یو صحابي راغی یا رسول الله قیامت پکړي پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دا قیامت لسه تیارې کړي هغه ته فرمایي قیامت له همه تیاری نشته او حضرت تاسو سره محبت ده نو پیغمبر علیه السلام فرمایل انت مع من احببت تبع چا سره چې محبت انس رضی الله عنه و مونږ ناستو و مونږ ډېر خوشاله شو نو بیا به انس به چې زمونږ د الله د رسول سره محبت دی او د ابوبکر او د عمر سره محبت دی موږ هم ټول وایو زمونږ د الله د پیغمبر سره محبت دی او د ابوبکر او عمر سره محبت دی چا چې د ابوبکر او عمر سره محبت دی داغه په اسلام کې هیڅ حصہ نشته پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان لی وزیرین فی السماء و وزیرین فی الارض زما دو وزیران په اسمان کې دي او دویم بزما کې دي په اسمان کې زما وزیران هغه جبرائیل او میکائیل دي او بزما کې زما وزیران هغه ابوبکر او عمر دي رضی الله تعالی حضرت علی سے فرمائے چې په مقدس مکه باندې چې زما چا سره محبت او هغه عمر
اوس ورپسې داسې کیسې کوي عمر د علي دشمنو عمر د علي دشمن حضرت علي خپل زوی د عمر نوم کې خو دی حضرت علي خپل زوی د ابوبکر نوم کې خو دی حضرت علي خپل زوی د عثمان نوم کې خو دی او موږ اوس د دې زمانه هغه بیوقوفان را لګي هغوی دا دی او دا هغه دا کی سره دا دشمن دی دا غریبانان نه هیڅ نه دي خبر صرف د دې لپاره دا کیسې کوي چې په دې کیسو باندې خپل پیسې د ذاکرین راوړل دي الله یې ټول ته هدایت نصیب کړي او چې چا په قسمت کې هدایت نه الله دې پاکستان د داسې بے هدایت نه پاک او الله پاک دې زموږ استاد د اکال بختور کړي په دې ورځ کې په محرم کې یو عمل اگر روزه را په 9 او 10 باندې لسم د عاشورا چې د لسم د محرم ته وای ناغه د هفتې ورځ راځي 29 تاریخ راځي نو یا وسره د جمعې ورځ نیول روزه او یا وسره د اتوار ورځ نیول یعنی د لسم ورځ سره یا نه هم روزه نیول او یا وسره یو لسم روزه نیول دا چې کوم دی ډېر زیات ثواب لري او دینه مخکې به د رمضان نه مخکې به دا روزې وي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مخکې به خلکو دا روزې نیولې بیا چې کله رمضان فرض شو بیا اختیار شو فمن شاء صام ومن شاء افطر چا خو روزه به نیوله چا خو نه به نیوله نو محرم کې د محرم په میاشت کې بس دا یو عمل دی چې هغه د عاشورا روزه نیول دی دین علاوه په محرم کې نور هیڅ عمل نشته د اسلام په حواله سره او د کیسو په حواله سره په ډېر عملونه دي چې څنګه کیسې خو خیاشم کیسې دي کوي ایسه زمونږ کار نشته دی ها په دې ورځ باندې یو دا دی چې څوک په لسم د عاشورا باندې یعنی په د محرم په لسم ورځ باندې خپل کور اهل او عیال باندې خرچو کی کلاو خرچه خدای په ټول کال رزق فراخه کی په دې کې تقریبا شپږ احادیث راغلي دي او شپږ وانه ضعیف روایت دي خو د فضایل په سلسله کې هغه قبليږي نو دغه حواله سره باغی باندې کو څوک عملو کی ځکه چې احکامات نه دي ګریش الله رب امید چې الله پاک ولا بګي رزق کې فراخي نصیب کی الله پاک دې زموږه استاسو خور دا کال بختور کی الله دې پاکستان پورے بختور کی او الله پاک دې ټول عالم اسلام پورے بختور کی او الله پاک دې بهترین طریقې سره دا کال تیر کی او الله دې فتنونا او د مصیبتونو تکالیفنا مونږه مساتی زمونږ د عمل کو ساتي او ټول عالم اسلام کې مسلمانان نارینه او زنانه او ساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین